ربه او چکل موسی علیہ السلام دی مو مقرر زوی ته روغللو نو هغه خپل رب سره خبري وکړلې قال رب ارني انظر اليك دی الله ته عرض وکړلو چې او دی موربا موت خپل ځون رتا کا زتو وکسا قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني الله رب العزت ورته فرمایلو چې ته هرگز مونږ شلی دلا ولیکن ته د غره تسترګ وغړوا کچری دا په خپل زوی ودرېږي نو ته به مو وکسي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا سکلا الله رب العزت اغرت تجلی وکړه نو اغا رضا رضا شولو او موسی علیہ السلام وغورځیدلو او بهوش شولو فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين کله موسی علیہ السلام هغه بهوشین ربیدور شولو نو وی فرمایلو چې تو زود پوکتا زه تو ته توبه وبسم او زه اټولونه اول مؤمن یم قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتي وبکلامی الله رب العزت ورته فرمایلو چې اے موسی بشک ته مو خوښ کړی او ممتاز مو کړی په خلکو باندې خپل رسالت او خپل کلام سره فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین موت د څه دیر کړلو دا وخلا او شکر گزار او بندگانو کې ځان شامل کا اوس اردو کی ترجمه کوم ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه جب موسی علیہ السلام اپنے مقرر جگہ پر مقررہ وقت پر تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے رب سے بات کی قال رب ارنی انظر الیک تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دکھا کہ میں تجھے دیکھ لوں قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ لے گا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے مؤمن ہوں قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھے پسند کیا تمام لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے ذریعے فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین سو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اسے لیجئے اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیے ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه رب پرون دا خبر ویلا سو موسی علیہ السلام الله رب العزت راو غختلو کوه تور تا او دا یو تو فرمایلو چې دیجو کې ته سالوي خروشي ولرا نو ته به تورات درکو اوس الله رب العزت مخکې منظرنامه بیني فرمایي چې موسی علیہ السلام تمو کوم ټیم او کوم زوی خیالو اغ زوی ته حضرت موسی علیہ السلام تشریف راوړلو اغه زوی چې کوم دا کنه دی کوه تور په سار باندې د کوه تور ډیر چک غار دا تقریبا 7,500 فٹ بلندې باندې دا غار دا دی هغه غره په سار کوم دا کنه دا یو غور دا دنیا مخلوق ته ورچی دا یسایون دا پادریون دا يهوديون او دی هغه په سار باندې کوم ځای کې دا غور دا نو هغه سره څنګه یو چرچ تا او سره یو جماعت سره نږدې دي مخه مختی نو ډیر څوک دا پر مشقت سفر دا تقریبا نن سبا څه کله وته ورچی نو 2 کیلومتره مخکې څوک دا کنه تو ودرې ګوډي اغه خپل ګوډي نورا نچی ګوډو اغه نشتره سراک چنانچه هغه دغه په وخونو باندې چې نو پیدلات لای شي وخونو باندې چې وخ څوک دا 500 پوند خلی دی اغزوی ته بیولې نو هغه ډیر څوک دا کنه ګرونی دی مطلب غریب سړی کور نه د 500 پوند نن سبا یو پوند څوک دا کنه هغه وری 400 خو شو کېدا نو 400 ته اوس 500 سره زره بیر کا نو ډیر کټا اماونټونه جوړي نو بهرحال هغه نه لون دي څوک دا کنه دی غرنه لون دي بیا هغه زوی دا څوک چې حضرت موسی علیہ السلام ته نبوت ملو شو هغه زوی ته قران مجید کې څوک دا هغه ته مقدس توا زوی نه لیشي دي هغه یو مقدس زوی دا توا ورته دی چې دا د کوه تورنا لون دي زوی کې دا نو دا څکله موسی علیہ السلام تر شعیب علیہ السلام نه واپس کې راتلو نو هغه ځای کې دی چې د نبوت ملو شو نو دیتا څوک دا کنه نن سبا ته سینټ کیترین نه ای
نو د سنت کیترین ونه لوندې ده بیا څه پوس اخر سار ته وخیږي نو بیا دغه غور د کوم ته الله رب العزت وخت او نو ځکه هغه کې دی روشي ولا رلینا الله رب العزت ور سره هم کلمي وکړه نو دې ته ډېر خوان ور کو موسی عليه السلام ته دی الله رب العزت ته درخواست وکړل سره بیارینی انظر الیک یا الله د ځون خره ته وخه لقد وقت ته څنګه موډر شوق ته قال لن تراني الله رب العزت تو فرمایلو چې تم نشلی دلا اوس دی ځکه کې معتزله یو فرقه ده هغه دا یی چې یره دی الله رب العزت رؤیت ممکن نه ده الله تعالی لیدل دا ناممکن دي ایمو چکم اهل سنت هغه دا فرمایي چې نه ناممکن نه دي خو البته ممتنع دي یعنی لیدای نشي مو لیدای نشو مو کی طاقت نشته دی الله تعالی لیدل ممکن دي خو کچو کی طاقت ناممکن دي نه ویلي څنګه الله رب العزت ورته دی چې ټکه کوم استعمال کړه دا ورته فرمایي چې لن ترانی تم نشي لیدلای کچيري دی الله رب العزت لیدل ناممکن وای بیا به ټکه د سی وای چې لن اورا زن نشي لیدلا دغه ورته فرمایي چې تم نشي لیدلا کچيري د سی ورته فرمایلی وای چې زن نشي لیدلا نو البته بیا دې مطلب دا وای چې کني دی الله رب العزت لیدل ناممکن دي دغه کې موسی عليه السلام ته نسبت وکړل علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه دغه کې مثال ورکړه فرمایي چې کوي سړی سره یو کونه ور سره او ته وایي چې یاره دا کونه مو ته روکه زه خورم نو هغه به ته جواب کې دسی یی صدا نشي خورای ویلې څه کونه نشي خورای دغه خورل ناممکن دي امدان بنا کبي یو سړی سره مانا ور سره او ته ډاکټر مانی کړای چې ته مانا ما خورای ته دې پر نقصان دي نو اوس کته هغه سړی ته وایي چې یاره مو ته مانا روکه زه خورم هغه به ته یی چې ته نشي خورای دسی به ته نه یی چې دا نشي خورای بلکې دسی به ته یی چې ته نشي خورای مطلب دا شاید چې کني معنی خورل ممکن دي خو ته نشي خورای اندان منا الله رب العزت دې کې ورته فرمایلی دي چې لن ترانی دې مطلب دا شاید چې کني اے موسی عليه السلام ته نشي لیدلا کني الله رب العزت لیدل ممکن دي خو انساني سترګو کې کوم دا کنه دوره طاقت نشته او ایوا هغه یو دلیل کوم دا کنه هغه دا ور کړه د علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت موسی علیه السلام ته الله نه د مطالبه وکا چې مو ته ځون راته که څه تو کسه دا مطالبه بجای خود دغه خبري دلیل ده چې الله رب العزت لیدل ممکن وو کني موسی علیه السلام ته صدا پاتې و چې یاره ممکن نه دي نو ویلي به ونه مطالبه کوله چې مو ته ځون راته نو بهرحال الله رب العزت دا فرمایي نو الله رب العزت ورته دا فرمایلو چې لن ترانی ته مو نشي لیدلا تدسی وکا ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني تدسی وکا ته د مخمخ غار دا دغه تسترګ غړوازه دی باندې خپل تجلی د تچاو کچيري دا په خپل زوی ودرېدل نو بیا تام وکړایش او کدا غار مو تجلی ته تام نشو بیا پوښتنه ته تمانه شي دی چنانچه حدیث شریف کې راځي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د کاچ نه غوته دي ته خین سر نه ای د کاچ نه غوته د سیونی ولا او د انګوټه سره د سیکلا او د سیو فرمایلو صلی الله رب العزت دور غنی تجلی اخرت وکړه تجلی تشته تجلی کوم دا کنه هغه معنا دی منکشف ہونا ظاهر ہونا دا غی لفظی معنا ده صوفیای دی معنا دا کړی دا چې یو شای بالواسطه لیدل یعنی ډایرکټ نه لیدل بلکې چې شی په واسطه سره لیدل فرمایي چې لکه څنګه یو شای اینی کی وکسی برای راست دی ونکسی یو سړی هغه چې ویلور د دې کې نه لګی دی نه ته اینی کی وکسی نو دا سړی دې ته لیدل نه ای چنانچه عدالتونو کې دانه لکه یو سړی کا اوس ویر شي او عدالت کې دا گوی وکي چې د سړی کوم دا جرم کړه نو دا مو خپل لیدل دا او جج ونه پښتنه وکي چې ته مخه مخ لیدل نه دوی ته نه مخه مخ نه بلکې اینی کې لیدل نو جج به کوم دا کنه دی گوی نه قبلې یی به صدا ته بل واسطه لیدل بلا واسطه د نه دلیدل اینی کې والله ولم نو بهرحال الله رب العزت خپل تجلی کوم دا کنه د غرب باندې دا رغنی تجلی هغه په وچه ولا په د غرمنی چنانچه هغه غار کوم دا کنه اوسه شته دا د کوم ځای کې موسی علی السلام کوم غور کیو نو دي ته بالکل فرنٹ باندې یو غار دا د سي آت کی دا لکه دی جوړه د مو کوم نېشنل بانک دا یا د بنو چوک کا سي د سي آت کی داونه او جون کې علاقہ خلیده بالکل نو هغه غار کوم دا کنه ټیټ دا او جواب ته پته لګيږي ارسلور طرف ته کوم غرونه دی هغه تک سر دي دا یو غار ورته تک تور دا نو جواب ته پته لګيږي چې دا لکه سووي او بالکل د سي ټیټ شو دا یعنی غرزدل دا او بیا بلندی کا ماشینی دا
او جواب تور راغله. نو بهرحال دی باندې الله رب العزت تجلی وچوله. نو موسی علیه السلام ته کله هغه منظر ولیدلو نو اندې دوی کې وغورځېدلو او بهوش شول. څه کله بهوش شولو فلما افاق قال سبحانك تبت الیک. چنانچه فلما افاق، اوس دی افاق معنا ځنه علماء کرام کړي دا سو افاق معنا دا د څکني دو مړ شول، مړ شو حضرت موسی علیه السلام نعوذ بالله هغه دایي چې کني حضرت موسی علیه السلام دا وخر موسی صاعقه معنا هغه دا کوي چې موسی علیه السلام چې وګرځل نو بیا مړ شو. فلما افاقا نو هغه نه بعد موسی علیه السلام دوباره رجمدای شول. خو جمهور مفسرین دا نقطه نظر نه د منلی نه دی افاقا معنا دا نه دا څه کني مړ شو بیا دوباره رجمدای شو، بلکې هغه فرمایي چې دی افاقا معنا دا چې به حسین ټیک شول. ویلي چې مارګ نه بعد رجم د کېدل ته قرآن مجید کې الله رب العزت ټکا استعمال کړه د بل ځکه کې ثم بعثناکم من بعد موتکم، د تاسو مارګ نه بعد تاسو مو دوباره راچکه. نو هغه ځکه دوباره راچګول ثم بعثناکم ټکا استعماليږي چې کوم ځکه سلای مرشي او بیا رجمدای شي. دی ځکه حضرت موسی علیه السلام چې بهوش شو نو ځکه دی لپاره بعثنا په ځای افاقه ټکا استعمال شولو چې کني څکله به هغه افاقه وتملو شو به حسین صحیح شولو. قال سبحانك تبت الیک. نو موسی علیہ السلام الله رب العزت و فرمایلی چې یا الله ته ډېر لوی ذات یې زه بس توبه وباسم. اوس دا چې دا توبه حکم دا کنه حضرت موسی علیہ السلام چې شي نو وباسل. نو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې من سؤال رؤیتک یا الله زه دې شي نه توبه وباسم زه به بیا د سوال پتو نه چاو چې یا الله متجون راتا کا. او بل معنی علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه دا کړی دا سو زب دیتو دی لیدلی بغیر اجازاتا داغا سوال دوباره نکم، یعنی تو نو دی وشي اجازات نوی خستا چې دا سوال وکم کنه وکم دا شای مو دی پاره ټیک تا کنه دا ټیک نو آینده به زه د سینه کوم چې تو نو پښتنه نوی کړي او بغیر پښتنه نه تو منی سوالونه شروع کنه یا الله آینده به زنه کوم. قال یا موسی انی استفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. الله له بوجه تو فرمایلی چې موسی ته مو پسند کړلی ممتاز مکړی پټول مخلوق باندې دوا شیونه دوا امتیازات دوا انعامات تو باندې موده سکړي دي څو هغه اټولي مخلوق کی حکم دا کنه تو ته هغه په واجب سره یو ممتاز مقام مدیر کړه دا هغه دا چې تو ته یو رسالت دیر کړه دا ته یو اولو العزم نبی او دویان حکم دا کنه تو سره مو هم کلامي کړی دا. نو اوس د دې کې مفسرین دا فرمایي چې الله رب العزت د موسی علی السلام ته صدا ټکا وکړو نو دای دی هغه تسلی دی پاره وکړو. ویلي چې موسی علی السلام چې کله الله باندې سوال وچولو الله رب العزت هغه سوال نه منلو منظوري نه کړلو ورته فرمایلی چې ته مو نشې لیدای د زور درکې نشته. نو موسی علی السلام زړه لګ د سه خپاغه نشو چې مو سوال نشو منل. نو الله رب العزت تسلی ورته ورکړي چې خپاکیګه ما په دغه خبر باندې ته موډل لوی لوی انعامات درکړي دي کوم نشې لیدای نو دا څه خبره نه ده خو البته ته موډل لوی مقام درکړه دا دا چې یو خو رسول ته پیدا کړي دویم هم کلامي شرط مدد حاصل کړه. اوس دي چې علماء کرام مفسرین لیکلي دي چې ګوره الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام ته په نور انبیاء کرام باندې د هم کلمه ولا فضیلت ورکړو. چنانچه الله سره براه راست غږیدلی په اټولو نبیانو کې دا شرف صرف موسی علیه السلام ته حاصل ده. نور انبیاء کرام باندې وحی کېدله دی الله رب العزت طرفه ډایرکټ الله تعالی نه دا غږیدله، صرف حضرت موسی علیه السلام سره غږیدله دا چې دغه ته کلیم الله نه ویل شي ځکه او د مو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سره الله رب العزت غږیدله دا خو په معراج کې چې کله پوس اسمانونو ته ختلو، یعنی دغه دنیا کې په دغه ځمکه باندې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره الله رب العزت برای راست نه غږیدله بلکې معراج ته پوس خېټوله ده. موسی علیه السلام سره په دغه دنیا کې الله رب العزت برای راست غږیدله ده. یو هغه موقع کې د اوس مدته مخکې کې صاحب بیان کړه چې کله موسی علیه السلام حضرت شعیب علیه السلام درتلو نو اكم مقدس مقام چې الله رب العزت هغه کې ورته یو او موسی علیه السلام کور ولا څکوم دا کنه جون سره وستل نو کور ولا وتویلو چې ډیره تکتوره تیر ده لګو رڼای خو چې تنه پیدا کا نو موسی علیه السلام کور ولا کینه ولا څه و درګه زده ته چې تنه کسم کا روشنی مدد تر پیدا کنه موسی علیه السلام ګرځیدو نو دغه د سنت کیترین ته راغله دي ځای ته نو دغه ځای کې کوم دا کنه اواز وته غیبانه راغله سی روشنی ولې د روشنی طرف ته دوت څنګه وی راغلو نو هغه نه اواز وته وشول فخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوا تی و مقدس مقام ته راغلی د چپل د وبسه. چنانچه موسی علیه السلام هغه کې چپل کړي وبسلو او هغه ځای ته نو وتلو نو یو روشن ځای
چنانچه الله رب العزت هغه کې بیا خبرې وسره وکړلې سورې طه کې هغه خبرې مفصل رغلي دي الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام سره هغه کې هم کلام شول نو هغه موقع کې او سره هم کلامي شوی دا او دیږي کې بیا ور سره د تورات موقع باندې بیا الله رب العزت هم کلامي وتا ور سره چنانچه الله رب العزت فرمایي چې فخذ ما اتیتک وکم من الشاکرین لہذا د کوم احکامات کوم دا تورات ولا کتاب متو تدیر کلو دا د سره وخلا او دی الله شکر وبسا چې ته دومره لوی فضیلت ملو شو واخدا